بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين مخیاتونو کې یوسف علیہ السلام واقعه وا داغی اختتام وشو په دې آیاتونو باندې چې زیر ورکون کې راغې کمیسی راوړ زیر ورکو یعقوب علیہ السلام وی ماتا د الله رب العزت د طرفنا بعضی معلومات داسې دي چې هغه تاسو ته پته نشتی الله د طرفنا مال خبر را کولې کیږي یعقوب علیہ السلام د غزامن ملامت شو آلته کې کم چې وو داغي د یوسف علیہ السلام په مخ کې هم ملامت شي او نالته کې هم بخنه طلب کړه داغه نه دلته کې چې کم راغله یا دلته چې کم نور ټولو نو دیم ملامت شو نو دیوی زمونږ د پاره مونږ ته تم بخنه طلب کو د الله نه هم زمونږ د پاره بخنه غواړه بیا چې کله دا خبره ښکاره شوه معلومات وشو نو بیا یوسف علیہ السلام چې څومره وروڼه یعقوب علیہ السلام او د هغه زامن ټول څومره اولاد چې وو د یعقوب علیہ السلام سن وسیو غټه کوړمه وه ولې دغه زامن یو او ورسره نور وسی همو بعض لیکلی تقریبا 3 کسان د خپل کوړمې خلکو هغه ټول را روان شو راغله بیا وروستو وایي کله چې د موسی علیہ السلام دورو نو موسی علیہ السلام د یوسف علیہ السلام په اولاد کې راځي نو تقریبا بیا سو کله وی 1,00,000 او یا زرا وغیرہ دومره کسان داغینه جوړ شیو نو د یوسف علیہ السلام د غرونه او یعقوب علیہ السلام او مور یوسف علیہ السلام مور وغیرہ دا ټول را روان شو راغله مصر ته داخل شو نو کله چې هغه راغله نو یوسف علیہ السلام په لیدو سره هغه چې کله راغله را ورسېدو نو یو خبره زمونږه په دین کې هم دادا کله چې یو سړی سفر نه راشي نو پکار دی چې دې لاړ شي جمعات ته ایو 2 رکعات دی وکي فرض نه ده لازم نه ده لیکن خکار دی چې دغه سی وشي ابتدا د جمعات نه وشي سړی کزی نه هغه لم پکار دادی چې هغه دی او 2 رکعات وکي او بیا دی روان شي زیده کور ته سړی راشي د سفر نه نو هغه په نورو خبرو کې اخته شي او چې کله جمعات ته راشي نو د نورو خبرونه سړی په امني
نو کور نه چې سړی وځي نو سړی 2 رکعاته نفل وکړي او وځي جو زیاته ښه ده. جماعت ته اتلو ته ضرورت نشتی. او چې کله سړی راځي نو هلته کې کور کې بیا غلبلا جوړی واړه او ټول راونشي زنانه وغیره نو سړی بیا دې ته نه جوړېږي چې زه دې 2 رکعاته نفل وکړم. ډېر چېرته زورور سړی وایي هغه وایي نه پرېږدئ ما اول پرېږدئ زه اول 2 رکعاته نفل وکړم بیا وروستو بیا میلاویږو خبرې به کوو. چې جومات ته لاړ شي د قصې پکې نه وي. 2 رکعاته نفل سړی وکړي شکریې په طور باندې چې سفر ته تللی وم په خیریت سره راورسېدم. نو دغسې یعقوب علیه السلام او د هغه سره چې څومره خلک وو هغې د شکریې په طور باندې الله ته سجده وکړه. بعضې مفسرینو دغه لیکلي وخروا له سجدا کې یو قول دا لیکلی چې الله ته سجده وکړه د یوسف علیه السلام په ملګرتیا کې. یوسف علیه السلام مخکې او دی ورپسې. یوسف علیه السلام به هم شکر ادا کاو چې ګوره دا زما دا مور او پلار زما دا رونه ماته څومره زمانه بعد میلاو شو. هغه هم شکریا ادا کوله او دلته کې دا خلک هم شکریا ادا کوي په دې باندې چې یوسف علیه السلام موږ ته میلاو شو. بله دا چې د سفر نه موږ راورسېدو. کله چې او یا خو دا و چې هغه د هغه زمانې دور خبره وه چې دې ورته اثر ټیټ کو نو هغه هم کېدی شي د هغې دور کې دا جایز وه. زموږ دې دور کې جایز نه ده چې سلام په وخت کې خلک د سر ټیټوي خلک دې ښکته کېږي ټیټېږي دی دا جایز نه ده. اگر چې ډېر خلک داسې کوي ډېر غټ غټ خلک ډېر دینداره خلک هم داسې کوي چې هغه ټیټېږي سر لاس په سینه باندې کېږدي او لږ ټیټ شي. دغه ټیټېدل دا هر چاته چې ناروا دي. الله ته ټیټېدل پکار دي. بس یوسف علیہ السلام دا الله رب العزت شکریا ادا کوي چې دا د الله رب العزت احسان ومنګ باندې چې زه ګوره د جیل نه راوویستم تاسو یې د باندې نه راوستی په دې منځ کې شیطان زمانګه او زما او زما درونو په منځ کې فسادونه راوستلیو شیطانیان یې کړی وې فساد یې پیدا کړو. الله رب العزت څنګه په خپلې باریک بین طریقې سره په باریکه طریقې سره په داسې طریقې سره چې د چا پاړو په وهم و ګمان کې دا خبرې نه راځي په داسې طریقې سره الله کار کوي. څنګه یوسف علیه السلام یې څنګه د هغه ځای نه جدا کړ او راوست دلته کې یعقوب علیه السلام او دارونه د یوسف علیه السلام یې پسې راوسته. یوسف علیہ السلام بیا دعام کوي. دا د پیغمبرانو شان دی اگر چې ډېر غټ پیغمبر دی ډېر غټ بادشاہ هم دی لیکن سره د دې نه عاجزي تواضع آپ کې څومره ده. وی الله دا څه چې راکړلي تا راکړلي بادشاهي دې راکړله ما ته دې د خبرو کولو چل ښودلی تعبیر د خوبونو چل دې ښودلی د بیان د توحید چل دې ښودلی ته پیدا کون کې ته زموږ کارساز یې دنیا آخرت کې. یا الله کله چې موږ لا مرګ راولې نو د اسلام په حالت کې راولې او موږ د نیکانو صالحانو سره یو ځای کې زما روح هغه د صالحانو سره په ملای اعلی کې یو ځای کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا کړو آخر وخت کې اللهم رفیق الاعلی یا الله ما رفیق اعلی ته بوزې چالته کې نور انبیاء علیهم السلام داغي ارواح دي نو زما روح مالته کې بوزې. الله رب العزت وی دا خبرې ټولې دا د غیبو خبرې دي چې موږ تا ته وحی کوو. د دې خبرو نه تا ته پته وه نه د خلکو ته پته وه. دارنګې دلته کې د خلکو چې د یوسف علیه السلام دارونه چې راجمع شوي په یو خبره باندې هغې اتفاق کړی دی چې کم چل ول کاو کم مکرونه یې کول کم تدبیرونه یې کول په هغې باندې الله پوه دی بل څوک پې نه دی پوه بل چاته د دې پته نه وه چې کله الله رب العزت د هغې بیان وکړو نو خلکو ته پته ولګېده
رسول الله صلی الله علیه وسلم تم تعلیم داده رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات حرسناکو مخکې صورتونو کې صورت توبه آخر کې تیر شیو دانګې نور زیونه کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات حریص په دې باندې چې دا خلک د ایمان راوړي نو الله رب العزت تسلی ورکړي چې اگر که ته حرس کې د خلکو په ایمان باندې لیکن خلق اکثر ایمان نه راوړي اکثریت چې دا په بل طرف باندې وي او بل خبره دا چې ته ګوره دې ته مسله بیانې ادینا اجرتم نغواړي بیانم پدی باندې پیسې ته نغواړي اجرت نغواړي تنخواه نغواړي بیا هم خلک خبره نه مانی نو دا خود الله رب العزت ذکر دی د پار د عالم پند د پار د عالم بیا ورپسې تذکرہ د دې کې چې کایم من آیت فی السماوات والارض څومره د اسمان نو زمکو ندی دا خلق پاغي باندې ورتیریږي دلایل د توحید اینی لیکن سره د اغینا دی اعتراض کوي بیا دلته کې د اکثریت خبره کوي چې اکثریت هغه په بل طرف باندې رواني هغه په الله سره شرک کوي د الله مخالفت کوي نو الله رب عزت وی ولې دا خلق په امن دي د دې خبره چې په دې باندې پټون کې آفت راشي عذاب پر راشي یا په دې باندې قیامت راشي چل بکې دی پوېږي نه دی به پوېږي نه عذاب پر راغلی هغه د پاره تیارې پکار دی مخکې نه ایمان او عمل صالح پکار دی نو وی قل هذه سبیل ادعو الى الله على بصیرة انا ومن اتبعني وتوا دا زما سید لار دا زمانه غلار دا د قران او سنت طرف ته ز خلق رابلم په بصیرت باندې په دلیل باندې زم دا کار کوم زما ملګری چې څوک دی هغه هم دا کار کوي الله طرف ته را بلل کوي دین طرف ته را بلل کوي قران طرف ته را بلل کوي وسبحان الله وما انا من المشرکین تسبیح بیانوم د الله زه د الله تسبیح بیانوم د الله پاکواله بیانوم د الله لوی بیانوم د الله پاکی د هر عیب نه بیانوم وما انا من المشرکین او زه د مشرکان د ډلې نه نیم داغي مشرکانو د ډلې نزان نه حسابو پاکی کې نه نوزم پاکی سره نه کینم بیا د انبیاء علیهم السلام تذکرہ کوي چې څومره انبیاء علیهم السلام راغلي ناغي ته منګه وحی کړوا دا څومره پیغمبران چې راغلي دا سوکو دا سړیو دا نارینو الله یې وګرځي په دې اسمکه کې داخله دي وګرځيو دي ګوري کنه چا چې د پیغمبر خبره نه د منلي د الله خبره نه د منلي انجام یې شو بیا د پیغمبرانو تذکرہ کوي څومره پیغمبران چې راغلي نو ډېر پکې داسې شوي دي چې هغه د خلکو د ایمان نه امید شوي دي خلک ایمان نه راوړي خلکو د هغه تکذیب کړل الله یې موږ په عذاب راوستل او کله چې موږ عذاب راولو د قوم مجرمانو نه هغه بیا واپس کیږي نه دا څومره واقعات چې ذکر شو په دې کې د خلکو د پاره عبرت ته د عقل خواندانو د پاره دا کم څه چې ذکر شوی دی کم چې ذکر کولای کیږي دا داسې خبرې نه دي چې دا د ځانه جوړې کړې شي دا د ځانه جوړې کړې شي خبرې نه دي دا تصدیق دی د هغه څه چې مخکې د دې کتاب نه نازل شوی تورات انجیل زبور نورې صحیفه او دا تفصیل دی د هر شي په دې کتاب کې هدایت او رحمت ته د قوم مؤمنانو د پاره ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک دا د غیب د خبرونو دی چې مونږه وحی کو تا تا وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم نوې ته د دې سره کله چې راجم شو په خپل کار باندې وهم يمكرون او دی چلول کاو وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین ندی اکثر د خلقونه ایمان راوړون کی اگر چې توحید اس کې د دې په ایمان باندې وما تسالم علی من اجر او نه تو سوال کې د دینه نه غواړي ته د دینه په دې باندې سوجرت ان هو الا ذکر للعالمین نه دا قران مگر پندې د پاره د عالم وکای من آیت فی السماوات والارض سمرد نخو ندی پاسمان نوز مګه امرون علیها چې داخله وګرځي پای باندې وهم عنها مورزون او داخله دي داغینه راز کوون کی داخله په ورتیری کی د الله په نخو باندې د الله په
هغه نخي چې دلالت کوي په توحید د الله باندې. کما یو نه خبر داسي چې هغه د الله په وحدانیت باندې دلیل نه. هر یو خبره هر یو شی ته چې ګوره ناغه دلالت کوي په دې باندې چې الله یو دی. وما یؤمن اکثرهم بالله او نه ایمان نه راوړي دا اکثر د خلکو نه په الله باندې و الا هم مشرکون مگر داخلي د الله سره شرک کوونکی. افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله آیا په امن دي بے خوف دي دا خلق د دینه چې راشي په دې باندې رب پټونکې د عذاب د الله نه او تاتيهم الساعه یا راشي په دې باندې قیامت اچانک وهم لا يشعرون او دی بشعور نه لري داسې عذاب راشي چې دی باندې راو وړي را پټي کی. قل هذه سبيل وتوعد توحید دا قران او سنت دا زمانه غلار دا زما لار دا زما کار دی. ادعو الى الله را بل کوم الله طرف ته علا بصیرتن په دلیل باندې مزو و من تبانی او سوچ زما تابعداري کوي نو په دلیل باندې روان یو په چا په سیب نه یو روان د چا په تقلید کې نه یو ګره. په دې باندې دا پلان کې مې خوښ دی دا غس نه ملګرتیا دا پاغي باندې هغه دا کار کوي نو زکه کوم دا خبرې مونږ نه کوو. خبره کو نو د الله په وحدانیت باندې په دلیل باندې کو د چا د وجې نه کو. الله ویلی د الله رسول ویلی نو باغ طریقې باغ وجمانه کو. وسبحان الله پاک ی د الله د پاره مان من المشرکین او نیم زده مشرکان د ډلینا. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحي الیهم او نه لګل ندی لګل منګه ستانه مخکې مگر نارینا نوحي الیهم وحی کوله منګه غیت من القرى د کلوانونا. افلم يسيروا في الارض ايا نغرزي داخلك پزماګه کې فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم چې څنګه شو انجام دا کسانو چې دینه مخکیو. ولدار الاخره خير للذين اتقوا او خامخا کور د اخرت غوړه دی دا کسانو د پاج تقوا اختیار کړل. فلا تعقلون تاسو د عقل نوري کار نه لای. حتا اذا استيأس الرسل پیغمبران بلګیاو خبرې به کولې بیان به کاو تبلیغ به کاو. الله ما پیغمبران را لېګل نو کله چې پیغمبر راغی نو هغه بیان وکړو هغه به مسله بیان کړه خلکو ته به تبلیغ وکړو تبلیغ به کاو خلکو بل تکلیفونه ور کول حتی تر دې پوره عزت اثر رسول کله چې بناو مې د شو رسولان د ایمان راوړو د خلکونه وظنوا انهم قد كذبوا او خیال به داو کو چې یقینا د دې تکذیب شوه ده د دې خلکو تر طرف نه جاءهم نصرنا نوراغه پدی باندې نورابغه پدی باندې امداد زمونږه فنو جیا من نشاو نو بچ کړه شو کسان چې مونږ وختل. ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين او نو واپس کی عذاب زمونږ د قوم مجرمانو نه. آیات اصل کې مشکلاتو کې ده لیکن هغه مشکلاتو بیان ته وضاحت ته ضرورت نشته ځکه چې عام درس ته هغه باندې بیا طالبانو خبري طالبان په هغه باندې پويږي. یاد کې څه مشکلات څه اشکالات پکې دي هغه د طالبانو د پاره دي. حتی اذا استيأس الرسل اسانه معنی د قدم اچوي. حتی اذا استيأس الرسل تر دې پورې چې نا امید شو رسولان د ایمان راوړلو د قوم نه ایمان راوړلو د خپل خلقونه وظنوا دي دا خیال کو د پیغمبرانو انهم قد كذبوا چې یقینا د دې تکذیب کړی شوی دی یا یقینا دې غلط کړی شوی دی. جاءهم نصرنا راغ په دې باندې امداد زمونږه فنجیا من نشاء نو بشواغه کسان چې مونږ غوښتو. ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين نو واپس کیږي عذاب زمونږ د قوم مجرمانو نه. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب یقینا شته په بیان د دې کې عبرت دا عقل د خاوندانو د پاره. ما کان حدیث یفترا نه دا خبره دا قران دا سینه دی چې دا د جوګ نشي د ځانه ولکن تصدیق الذي بین یدی لیکن دا تصدیق دی دا چې مخکې د دینو وتفصیل کل شی نو تفصیل دی په کې دار شي وهدن هدایت و رحمت للقوم یؤمنون او رحمت دا قوم د پاره چې ایمان راوړي. مخکې آیات نوم دغه نو ویل شي ولما فصلت العير دزنه ده کنه ولما فصلت العير کله چې جدا شو روانه شو قافله قال ابوهم نو پلار ددی انی لا اجد ريح یوسف یقین خامخاز محسوس کوما بوی د یوسف علی السلام
لولا ان تفندون کجری تاسو ما قمقل نه غنی د عمر د غټوالی د وجنا قالو تالله ندیوه کم زامن چې یعقوب علیہ السلام التو ناغي وی تالله په الله قسم انک لفی ذلک القدیم یقینا ته خامخا پاغي مینا پخانی کې پخانی مینا کې بعضی وی یقینا ته په پخانی غلطی کې استاد خیال دی چې یوسف علیہ السلام چې د ژوندې وی یوسف علیہ السلام خو هغه شرم خورل اخلاص شي د خبره ته تر اوسه پورې ژوندې وي دانه چې زلال په معنی د گمراهی معنی نه مخکې مزه تیر شي انک لفی ذلک القدیم یقینا ته خامغا په مینا پخانی کې فلما ان جال بشیر کله چراغ زیر ورکون کې القا والا وجه نو وی ورزا کمس داغه په مخ باندې فرتد بصیرانو شاغلیدون کې قال علم قل لكم نو یعقوب علیہ السلام متوی آیا ما تاسو ته نو ویلی انی عالم من الله یقینا ز پویګم د الله د طرف نه مالا تعلمون چې تاسو په نه پویګی قالوا یا بانا ندیوی اے زمونږ پلا را استغفر لنا ذنوبنا بخنه طلب کا زمونږ د پارا زمونږ د ګناهونو انا كنا خاطئین یقینا موږ یو خطا کار قال سوف استغفر لكم ربي هغه وتوی خامخا طلب بکم تاسو د پارا بخنا د خپل ربنا انه هو الغفور الرحیم یقینا الله غد بخون کې مهربان فلما دخلوا على يوسف آوى اليه ابويه کله چې داخل شو دي اغه زین را روان شو رااله مصر ته راو رسیدو نو یوسف علیہ السلام وی بهر ته پس وتلو استقبال د پاره فلما دخلوا على يوسف کله چې داخل شو دي په یوسف علیہ السلام آوى اليه ابويه نو زی ورکا خپل ځان سره پر مور پلار لا وقال ادخلوا وی داخله کې سي راځي مصر ته ان شاء الله ک الله غواړي یي و پامن ورفع ابويه چتیک ځان سره مور پلار خپل عرش په تخ باندې وخروا له سجدا ادا ټول خطه شو دتا سجده کوونکی وقال يا ابتي وي ابا جان هذا تعويل رؤيا من قبل یا یوسف علیہ السلام وی اے ابا جان دا تعبیر زما د خوب چلیدل ما دینه مخ کې قد جعلها ربي حقا یقینا ګرځول لا غیل راز ما رب پرشتیا وقد احسن بي یقینا الله احسان کړل ما سره اذا خرجني من السجن کله چراو وې سمزه د جیل نه وجاء بكم من البدو اورای وسي تاسو د باندې نه من بعد ان نزغ الشیطان بيني وبين اخوتي رستو د اغنا چې فساد راوستلو شیطان زما درونو منځ کې قران راوستل و دشمنی راوستل و ان ربي لطيف لما يشاء یقینا زما رب ډیر مبارک بینه سره کار کوي د سچ غواړي انه هو العلیم الحکیم یقینا الله د حکمت په حکمت والا رب قد اتیتنی من الملک یا الله را یقینا را کړه تا مال بادشاہي وعلمتنی او تعلیم را کړه تا مال خودن ذکر ما ته تعبیر د خوبونو یا تعلیم را کړه تا مال د بیان د خبرو بیان د توحید فاطر السماوات والارض پیدا کون کې د اسمان او د زمکان تولی فی دنیا والآخرہ یقینا ته زما کار ساز په دنیا او آخرت کې توفنی مسلمان یا الله کله چې مر را ولې مالانو په داسې حالت کې چې مسلمان والحقنی بالصالحین او یوزه کې ما صالحان سره ذالک من انباء الغیب نوحی الیک دا د غیب د خبرونو چې وحی کو مونږ ته تا وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم نوی ته د دې سره کله چې راجم مشودی په خپل کار باندې وهم يم کورو نو دی چلول کاو وما اکثر الناس او نه دي اکثر د خلکو نه ایمان راوړون کې ولو حرست به مؤمن اگر چې ته هرس کون کې د دې په ایمان وما تسالهم علیه من اجر او نو غواړي ته د دینه په دې باندې سوجرت ان هو الا ذکر للعالمین دا مگر پند د پاره د عالم وکای من آیات فی السماوات والارض سمر دی د نخونا پاسمان نوز مگگی امرون علیها چې داخلک ورتیریگی پاغی بانے وهم عنها مورزون او داخلی داغی نے راز کون کی وما یومن اکثرهم بالله او ندی نه ایمان راوڑی اکثر دی خلقنا پا اللہ بانے الا وهم مشرکون مگر داخلی دی اللہ سر شرک کون کی افامنو انتات یوم غاشیتون آیا بے خوف دی دا خلق دینا چراشی پا دی بانے را پٹھون کے را غوڑیدون کے دا عذاب دا اللہ ناو تات یوم الساعت بغتتن یا راشی پا دی بانے قیامت اچانک وهم لا یشرون او دی بشعور نلنی قل حازی سبیلی و توعا دا زمانی غلار دا ادعو الاللہ را بلکم اللہ طرفتا علا بصیرتین پا دلیل بانے پا بصیرت بانے وما انا ومن اتبانی زاو حق سوچ زما تابداری کئی وسبحان اللہ پاکی دا اللہ دا پارا وما انا من المشرکین و نیم زد مشرکانو دا دلینا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا
او نه دی لګلې منګه ستانه مخکې مگر نارینا نوحي الیهم وحي کوله منګه غیتا من اهل القرى دکیل والونا فلم يسيروا في الارض آیا نگر زی دا خلق پزما کې فینظروا چې وګوري کیف کان عاقبت الذين من قبلهم څنګه شو انجام دا کسانو چې مخکې دین او ولدار الاخرت خیر او خامخا کور د اخرت غوړه دی دا کسان د پاره تقو چې تقوا اختیار کړل افلا تعقلون تاسو داخل نو لیکارنا علی حتی از استیاس الرسل تر دې پورې چې نا امید شو رسولان د ایمان راوړلو د قوم نا وسنوا انهم قد کذبوا او دی دا خیال کو چې یقینا د دې تکذیب شوه دی د قوم د طرفنا یا دی غلط کړی شوی دی د قوم د طرفنا جاءهم نصرنا نراغ په دی باندې عذاب امداد زمونږه فنجی من نشاو فنجی من نشاونو بچ شو هغه کسان چې موږ غوښتل ولا يرد باسنا القوم المجرمين او نو واپس کولای کیږي عذاب زمونږه د قوم مجرمانو نه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب یقینا شته په واقعات دي کې عبرت د پاره د عقل د خواندانو ما کان حدیث یفترا نه دا خبره داسې نه دا قران کریم داسې چې جوړ کړي شي د ځانا ولکن تصدیق الذی بین یدی لیکن دا تصدیق دی د هغه څه چې مخکې دی نو تفصیل دی د هر شي وهدن او هدایت او رحمت ته د پاره د قوم مؤمنانو سورۃ یوسف ختم شو سورۃ یوسف کې غټه واقعا او غټه تاریخ چې بنی اسرائیل د کنعان نه د شام نه مصر ته څنګه راغلیو هغه تاریخي ذکر کوم یوسف علی السلام او د یعقوب علی السلام د صبر تذکرہ په دې صورت کې وشو دا رنګه تذکرہ په دې کې داوم وا چې یوسف علی السلام هم او یعقوب علی السلام چې پیغمبر دی ژوندې پیغمبر دی هغه د غیبونه خبر نو په غیب باندې عالم نو ادارنګ متصرف او کارساز نو اختیارات پلاس کې نو اختیارات ټول د الله پلاس کې دي د غیب علم د الله پلاس کې دي بل عجیب خبره په دې صورت کې دا و چې دې صورت کې د جنت او د جهنم باس پکې نو راغله نور صورتونو کې چې ګوره د جنت د جهنم باس پکې راځي په دې صورت کې د جنت د جهنم باس نو دې باندې دا صورت ممتاز ده الله رب العزت موږ له قران او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین نقنا زمکم تمسک